دویم سیز د الله یره نو کم کس د الله نه یریږي هغه ګناهونه نه کوي هغه بیا ځان د ګناه نه بچ کوي ځکه دی د الله نه یریدونکی دی زما او تا چې نن په ګناهونو باندې ډاډه یو زما او ستا ناسته ولاړه ګرځېدل پاسېدل سملاستل خبرې اترې خوراک څښاک په هر لحظه او هر ګړۍ کې موږ د الله نافرماني کوو الله ناراضه کوو د الله حبیب د هغه د سنتو مخالفت کوو د دې غټه وجه دا ده چې په پړه کې د الله یره نشته پړه کې د الله یره راله چې الله ما ویني الله ما ګوري الله زمانه خبر دی الله رب العزت د ذات د زما هیڅ یو کار پټ نه دی دغه رب به ما رانیسي دغه رب ته به زه مخامخ کېږم دغه رب به زمانه د ذرې ذرې تپوس کوي د دغه رب مخکې به زه ودرېږم د خپلو سوالونو جوابونه به ورکوم محترمو نو بیا به انسان ګناه نه کوي چې هغه رب کوم چې خالق دی مالک دی رازق دی کوم رب زه پیدا کړی کوم رب د ځمکې اسمانونه پیدا کړي کوم رب مالا زندگی را کړي صحت را کړي مالې ځواني را کړي مالې مال دولت را کړي مالې جون را کړي مال ساګانې را کړي مالې د سترګو نظر را کړي د ژبې گفتار را کړي ما او تعالی پوکی د تک صلاحیت کې خو دی په لاسونو کې د نیولو صلاحیت کې خو دی دغه رب ما او تا ته د دنیا نور ضرورتونه راکړي دي هغه رب په ما او تا باندې مرګ راولي هغه رب مخې ته ما او تا ودرېږو هغه رب په ما او تا باندې چې کله مرګ راولي ما او تا به بیا خپل ځان ته ودرئ ما او تا نه به تپوسونه کوي چې آیا د هغه رب د ما او تا پړه کې یره ټکه نشته چې کله یره نشته نو بیا ګناه ما او تا ته داسې ښکاري لکه چې یو په پوزه باندې یو مچو ناست و والی خبره او کوم خلک چې د الله نه یریدونکي دي په الله ایمان دی او پړه کې د الله یره ده د الله د وحدانیت د دې حقیقت پړه کې پروت دی الله قهار او جبار ذات دی د دې خبرې یقیني پړه کې پروت دی الله رب العزت نیون کې دی دا الله پکړ داسې پکړ دی دا هغې پکړ ته بل چا پکړ او نیول نه رسي په الله قسم د الله رب العزت د الله ذات ته هیڅ چیز ګران نه دی هیڅ یو کار ورته مشکل نه دی الله رب العزت وغواړي په سکندونو کې دا دنیا ختمولی شي